بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره زم تاسو د اخلاص خادم الیاس سهار ملګرو د وخت کې مونږه په الډن ډېرې کلی کیو دا محمد حیات رور د کورنا محمد حیات رور کم چې لس کاله د ګردو پرنځختو او لس کاله بعد هغه د نن یو کال مخکې پاک ورسېدو. په هغه وخت کې هم د دودا بچی چې کم زموږ سره ناشته مشر د ټولو نه چې زیات عمر سوار لس کاله دی او هغه سکول پرې خو دی د وخت نه مخکې دلته کې د کباړ بوجه به ګرځولا کباړ به د ورځې 100 روپۍ او 900 روپۍ دی اړې کړی دا کور له خو په چیرو ټیر وړي دي خو د علاج له کبله هغه ور زمونږه د دې دنیا نه تللی دی. زمونږ سره زمونږ د خور ناسته ده هغه بچیان زمونږ سره ناسته کم چې د محمد حیات رور نه یتیمانان بچیان پاتې شوي دي چې په سر باندې د پلار سورې نشته په سر باندې د پلار لاس نشته. زمونږ غخور هم ناسته ده او نن د دې باران په سخت ورځ د دې جړای کې مونږ په دې وجه راغلی چې څنګه د خور وینا دا وه چې راشه زمونږ د حالات هم تاسو وینئ زمونږ ژوند هم ډېر زیات د سختو سر دی. زموږ سره زموږ د خور ناسته دی نه به یو څه تپوسونه کوو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خور. وعلیکم سلام. خورې دا راته ووایه چې محمد حیات رور څونه وخت کېږي چې پاک رسېدلی دی او څه کار به یې کوو؟ هغه ناجوړه و او بیماره و او دی وړو بچي و نو دو به کباړ راوړلو اولو بیا د هغې نه پس چې دی دا پلار یې مړ شو بیا هم دو لکه اسکول سونه شولو باران به ورېدو دو به کارونو له روان تلل به او ماښام به 10 بجې 12 بجې به دو کور ته راتلل زه به ورته په انتظار ناسته وم د دو به خپل ځان له دای ماشومانانو له سوره وړل اوبه یې خوړل دونه څه به مونږ ته نه میل اورېدله. بیا پلار مړ شو بیا دا بل چې دی نو دا اوس چې دی دا د په دې جلوانانو کې د هوټل والا سره دی هغو له 1.5 سل یا 100 روپۍ ورکړي په هغې مونږ خپله ګزران تېرو نور هېڅ هم نشته دی زمونږ لکه څه سهاره نشته نه زمونږ داسې څه شته دی چې مونږ هغه خرڅ کوو مونږ په خپل دغه وچلو نارینه زمونږ نشته په کور کې زمونږ هره خبره د مصیبتي لکه ته چا نارینه کور ته د ماښامې راننوځي سوره وړي وخوري وسکي که نه زمونږ دا هو نشته دی زنګه څو دغه نشته دی څو سهاره زنګه نشته دی هېڅ سهاره زمونږ نشته دی بس چې څوک دغه کوي یا نو خدای پاک دې هر چا سرخو کي چې څوک سوره کي بس هغه وظیفې پتریا هغه مونږ وخورو هغې سره زمونږ ټیم تیر شي نور زمونږ داسې څه دغه نشته دی نو او دا واړو دي د اسکولونه نه دي ویلي دو اوس هم تعلیمي نشته دغه نشته دو له مونږ خېټې ته برابر کو مونږ د تعلیمونو ته برابر کو دغه ته خامخا کامپي لګي کتاب لګي واړو چې د کور وځي څه غواړي که نه غواړي اسکول دپاره ماشومانان خو جاړي که نه غواړي نو دغه هم زنګه نشته دی بس دا دغه دی او الله تعالی هغه وخت یې جو پنګه باندې داسې تېری چې لکه ډېر په سخته او په دغه دی په لکه په خوشحالی نه دی پلار یې مړ دی چې د چا په کور کې بل نارینه یا سوي نو هغه لکه سو سهاره جوړه شي هغه هم د هغو نشته دا ماشوم دی دا ماله مزدوري کوي هغه راوړه او 100 روپۍ راوړي بس په هغې مونږ د کور هغه دغه دی هغه پوره کوو نور خو زه داسې د دې ماشوم نه په خپله تپوس وکړئ تاسو چې درته ووایي نور به زه تاسو ته څه ووایم هغه زړه فریاد دی چې کومه چې خدای پاک دې ستاسو سره ښه وکړي چې تاسو دونه زما خیال وکړو راغلی تاسو زما دونه تپوس وکړلو او الله دې تاسو هم ډېره تېره درکړي او زما دا بچي دا ټول دې خدای ښه ساتي اورې او دغه دی چې نور څه دغه نشته دی نو زه به تاسو ته څه خپل فریاد وکړم دغه فریاد دی جو کومه دته نو پلار یې مړ دی او یتیمانان دي او واړو دي د مزدورای نه دي د څه نه دي نور څوک یې کار ته هم نه پرېږدي واړو دي کار ته یې څوک نه پرېږدي کار ته د دې وجې نه پرېږدي ماشومانان دي نه پوهېږي له ها یو دغه ته د چا سره کار کوه هغه راووتو هغه چې دی نو هغو ته پیسې ونیولې بل داسې د چا سره کار کوو هغو نه راووتل لکه څوک چې د چا سره کار وکړي نو ماشومانان دي هغو خو نه پوهېږي که نه هغو ته پیسې پوټه ونیسي دا خلکو دا غریب سړي نه ګوره څوک پیسې ونیسي یا دغه شي څونه مصیبت شي پې هغه زما دو ته سترګې هغه ته یو بل ونیسي نو زه به څه خوري دو بس دغه شان را روان یو راشي تی نور به زه څه ووایم تاسو ته زمونږ دغه د جړه ورځې دی او دا زمونږ په سر باندې چتری نشته دی چې مونږ زنګ په سر یې کېږدي څوک
او دغه ماشوم دی دا ماشوم مې په غېږ کې دی دا کچ دی دغه بل وړو کې دی ټول د ډوډۍ د خوراک دی څوک پکې د مزدورۍ نشته څنګه قریده راته ووایه چې دا ماشومانان سکول له ځي دا ماشومانان سکول ته چې ځي وروره یو دا خبره ده چې دوی سکول وای نو زه دا ماشومانان به خوري سو دا کچ کچو هغه ځي دغه بس ماشومانان چې دي کپړې غواړي پیزار غواړي نور د شیزونه غواړي هغه زما سر نه نو چې دوی سکول وای نو ما به ساتي څوک دا واړو به څوک ساتي دا واړو چې دي نو دا لکه زیدا یو کس پکې زیدې ولې دغه کوي نو سکول په سبانې ویلی شي هغه ماشومانان دي هغه صرف د کور خرچې چې پوره کړي دغه پوره ده خورای داسې څه ورځې به تاسو باندې د ټول نه سخته ورځ په ژوند کې داسې څه راغلي دي چې دا ماشومانان څه غواړي یا داسې څه وي چې تاسو سره د ژړا نه بل څه لاره نه وي داسې څه شته په ژوند کې داسې ورځې ډېرې راځي که لږې داسې ورځې ډېرې راغلي دي روریا داسې ورځې ځکه راغلي دي چې پلار یې کار پرېښودو او ما ته وړونه و په کور کې ما ته څونه و او د ماشومانانو خپلې بستې ګیلې کړې او بهر ته روان شو او خپل دغه یې وکړلو او دغه ځي په هوټل کې کار وکړو 100 روپۍ وګټلې ما له یې راوړې ما پې دوله وړو واغستو دغلته ملنګ وړو خرڅول او ما ترې واغستو هغه مونږ وخواړو دې ماشومانانو جړاګانې وکړلې دغه وکړه ما هغه کیلو وړو واغستل هغه ما 3 ورځې دوله پاخه وکړه د ټیپرو پاڼې وله راوړې هغه مې وله پخې کړې هغه یې ورسره وخوړې سختي تیری شوي دي خو بس صبح ووایي الله د طرفه ده زمونږ په صبر دی خو دا خبره ده چې لکه دوله ما هغه د ټیپرو پاڼې او هغه دغه پاخه وکړل او دا ماشومانانو له ما نیمه نیمه ډوډۍ ورکړل هغه یې وخوړه زما نه چا تپوس ونه کو چې داسې چل دی خلکو نه تپوس په ګاونډ کې نن سبا څوک د چا تپوس نه کوي زمانه بچې څنګه یې خیر دی بچو دا راته ووایه چې تا خو په هوټل کې هم کار کوو که نه کار دې پرېښی دی که اوس هم کوې کار مې پرېښی دی څونه وخت کېږي چې پرېښی ولې دې پرېښی هغه رانه 10,000 روپۍ نستلې دی او پیلا ویې زما زوی بیمار دی ووایي لږ صبر به یې وکړو کار دې پرېښود اوه پیسې در نه کړې نه نه یې دې راکړې اوس څه کوې بچو اوس هسې ګرځم نو مزدوري نشته نو بچې دا وخت خو ستا د مزدورۍ نه دی چې ته په مزدورۍ پسې ګرځې وخت یې د سکول دی که د مزدورۍ دی نو څنګه څوک نشته مزدورۍ او کچ کچ ورونه مې پلار مې مړ دی اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې ستاسو نوم دی بچو محمد لقمان څه کار مار کوې دغلته ورخوا کار کوم هغه ورالم دغه کله 4,000 روپۍ میاشت راکړي کله 3,000 راکړي څه کار کوې بچو د میخو کار ورسره کوم کله غوښان ګیلم کله میخې پاکوم او کله ول بتاوه کوم کم کار چې کېده ستا د کولو دی نو څوک مجبوري ده او کچ کچرونه مې دي تا پسې خو لویه زندګي پرته ده بچې یوازې ستا پسې نه په دې ټولو وروڼو پسې دي نو ستاسو ټول چې دغسې د سکول نه لرې پاتې شئ نو ژوند به هم څنګه جوړېږي او مستقبل به ستاسو صحیح په دې خبره هم چېرته سوچ کړی دی نه لوږي نه به عمرونه بس دغه ده ګډې وټې څه نشته نو بس سکول به څه وکړو ښه زموږ سره سلمان بچی ناست دی کم چې د دې زموږ دا بچیان چې کم ناست دی د دوی د ټولو مشر ورور دی او زموږ د خور خبرې هم تاسو واورېدی چې پلار یې لا جمدی و چې کله په کټ پرېوته نو دوی بستګیل کړی او کار ته ووتو سلمان بچي نه هم تپوسونه کوو چې څه کار کوي او دا د کور د ټولو مشر دی
یعنی سرپرست دی د پلار زګې ورکړی دی کله چې په کور کې پلار نه وي نو مشر ورور بیا د کور سهاری او عمر هم ډېر لږ دی وجود یې هم نشته خو ګورو به د ده دا حوصله به هم ګورو او چې دی څه روزګار کوي څونه پیسې ګټي او دا کور څنګه چلی سلمانه بچی څنګه ښه یم څه کار کوې بچی او څو روپۍ دلته ورځې دیاړي درکوي ما جیواله سره کار کوم کله 100 روپۍ راکړي کله 1.5 په هغې 100 روپو باندې څه کوې بچی او څونه پیسې د میاشتې چوټي پکې راځي بیا د هغې دیاړي شته نشته څونه د میاشتې آمدن جوړېږي او دا کور په دغې پیسو باندې رسي که نه رسي چوټي پکې راځي لازمي خو یو ورځ راشم چینی راوړم بله ورځ راشه بیا وچې راوړم چې یو راوړم نو بل نه چې بیا پیسې واخلم 100 روپۍ مور لا ورکړم چې په دې باندې وړو راوړه چې وړو پرې راوړو نو بیا چینی نه چې چینی راوړو ورځ ته ورځ زندګي د تېرېږي خپله دی بچی په ژوند کې داسې څه دغه ته زړه نه کېږي چې ځان له ښه څه واخلې د نورو ملګرو سره ښه وخت تېر کړې په دې چم ګاونډ کې ستاسو همزولي خو به لکه دا خو د مزدورۍ وخت نه دی ستاسو که نه بچی دا کم امتحان چې الله تعالی په موږ باندې راویستی که نه چې ستاسو په سر باندې د پلار سوری نشته او تو 100 روپۍ دیاړي هلې ژوند څونه د سختو سره دی نو په دې امتحان کې څوک پاس شوي نه دي مقصد مې د خبرې دا دی چې داسې څوک نشته چې تاسو په سر یې لاس کېښودی چې بچی ته سکول وایو زه به ستاسو مرسته کوم زه به ستاسو سره ولاړ یم او ستاسو ژوند مخ په وړاندې بوتلو کې به هم ستاسو سره یو داسې در سره هېڅ چا نه دي کړي تر اوسه پورې داسې لا څوک نشته الټه مې د ورور کار کړی دی پیسې ولې نه دي ورکړي 10,000 روپۍ ته ونیولې 2-3 میاشتې کار یې ورسره کړی دی سهار به تلو او په 10 بجې باندې به بیا واپس راتلو تو څه ټایم ځې بچو سهار او بیا څه ټایم راځې سهار ځم وختي او بیا ماښام راځم تو چې راځم ماښام د کور ته واپس راځم ځان سرچینې راواخلم بیا سهار کار له لاړ شم کار وکړم پیسې راله راکړي 100 روپۍ راله راکړي بیا راځم ماښام ته په لاره باندې دا سوچ کوم چې دې وړو له به زه څه اخلم جامې پاتې دي پایدار پاتې دي چینی پاتې دي د کور خرچه راپسې ټوله ده دا واړو پایدار جامې غواړي دا واړو وروڼو مې دي پلار مې وفات شوی دی دا واړو خو څه غواړي که نه خوراک ډوډۍ به غواړي جامې پایدار زه خو دغه 100 روپۍ دیاړۍ اخلم نورې کم دی نه راوړم زیاتې دغه دیاړۍ مې ده کمه اوس به زه هم مکتبې وې که مې پلار راته ژوندی وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونی وې دا چې هر څه رانه خوره زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې د دنیا د ګوټ ګوټ نه هغه مسافر دی که یو طرف ته ته وایي چې زما د دې بچي نه یو سړي د 2 میاشتو پیسې نیولې دي نو ټوله دنیا داسې ده هم نه زمونږ پښتانه خو ډېر غیرتمند قوم دی خو ډېر درد دیدلی قوم دی ډېر د احساس نه ډک دی ډېر په یتیم بچي باندې مین دی د کونډې خور سره په رورۍ او د خورۍ په رشته باندې سر ورکوي نو داسې خلک به ډېر کم وي ظالمان چې د یتیم مال ته به لاس ونیسي
خو زمونږ مسافرونه خو چې داسې خلکو ته ځان ورسوي زمونږ د دې بچي د رزق نه دا یو نوڼی مې د روشو کوله وای د اخلاص ټیم لیونه ته وای تاسو ځان ورسوي هغه بچیانو لا ویسئ د هغې خلکو له طرف نه ته نن دا یو 15,000 روپۍ در کوم او ډېر زر دی چې انشاءالله تعالی راځم ونه چې دا پیسې چا رالیږلې خلکو ته څه وینا ده هغو ته زما دا خواست دی چې الله پاک دې د هغو سر ښه وکړي الله پاک دې ښه ساتي الله پاک دې خپل روزګارونه خپل دغه ښه کړي خدای پاک دې وله ډېرې تیرې ورکړي الله پاک دې هم اخر ښایسته کړي او دې خدای دنیا ښایسته کړي الله پاک دې د ټولو ثواب وکړي الله پاک دې سره ستاسو خوشحاله کړي چې زما په دې یتیمانانو بچو تاسو هغو دونه خیال وساتو دونه یې زمونږ عزت وکړو زموږ کور ته دې غریب کور ته راننوتی تاسو زمونږ تپوس هم وکړو الله پاک ستاسو د ټولو مسلمانانو سره چې څوک زمونږ سره ښه کوي الله پاک دې ټول د هغه ثواب وکړي الله دې ښه ساتي الله دې وله ډېرې تیرې ورکړي او الله پاک دې زمونږ سره ثوابونه وکړي کې الله دې د بدو دغه نه خلکو نه وساتلي کې د بدو دغه نه دې الله وساتلي کې الله پاک دې پې سود هغه نه کوي په چا باندې لکه دا پنګ چې نن شوی دی او زما دا بچي دغه شان غریبان ناست دي اورې خدای پاک دې ټولو سره ښه وکړي کې د ټولو سره چې څوک زموږ سره ښه کوي زموږ د غریبو خیال ساتي مسافر دې خدای په خپلو بچو خوشحاله کړي چې څوک مسافر دی الله پاک دې ټولو له خیر ورکړي کې الله پاک دې ټول ښه ساتي د ټولو دې خدای ښه ثواب وکړي ها د محمد حیات رور په کور کې ولاړ یو دا وخت کې په دالان کې بهر او دا بچی چې زما سره وینه نن ولې د چې کار لنه تللی چې باران دی د باران له وجې هغه ځګۍ به چېرته راسسېدو د چایو هغه هوټل هغه دغه نو چوټي کړې ده د خبرې مقصد مې دا دی په دې باران کې چې زه نن راغلی یم نو که چېرې زه دا سوچ وکړم چې نن باران وریږي ریکارډینګ به کینسل کو کور به کینو یا نن یخني د کور به کینو یا نن ګرمي د کور به کینو یا نن روژه د کور به کینو نو زما بچی خو په کور کې موړ دی زما بچی خو په کور کې پټ دی هغه ته د جامې هم تکلیف نشته هغه ته د پایزار هم تکلیف نشته دغه په سر باندې سوری هم شته دغه په سر باندې د پلار لاس هم شته په دې وجه زنګ د اخلاص ټیم دا فیصله کړې ده چې زموږ دا میشن به نه په باران کې ودرو نه به په ګلۍ کې ودرو نه به په ګرمۍ کې ودرو نه به په روژه کې ودرو ځکه چې نن چې کم د بچي اواز تا ته وړاندې کوم په باران کې که چېرې دا نن پاتې شو نو شاید چې سبا به یو بل دردېدلی کور راځي هغې له به ورځم نو یا به دا پاتې کېږي یا به بل پاتې کېږي ملګرو په دې کورونو باندې ډېرې سختې دي د دوی ژوند ډېر زیات د سختو سره دی هیڅ کله هم د یتیم بچي په حق کې داسې فیصله مه کوئ چې دا کار به مخکې کم او دا به ترې بیا وروسته کم ځکه چې ژوند وفا نه کوي د چا سره د راتلونکي سهار هیڅ پته نه لګي د یتیم بچي حق اول وپېژنو راتلونکی سبا راتلونکی سهار به زموږ او ستاسو زموږ د بچیانو ډېر د خوشحاله شو زما په څنګ کې سلمان بچی چې کم تاسو وینئ رپېږي د دوی د ژوند څومره د سختو سره دی هغه به هم تاسو لیدلی وي د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د اخلاص اواز جوړ شئ د یتیم اواز جوړ شئ د دردېدلو خلکو اواز جوړ شئ د کومو خلکو اواز چې اخلاص جوړ شوی دی د اخلاص سره ودرېږئ اخلاص ته داسې خلکو اواز دی د خپل ځان ډېر خیال ساتئ د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکوي اجازت د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله